که موسی علیه السلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیه السلام د تر زوی او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیه السلام چې ورته وی چې زکات ورکا څومره ورکا دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډیره جوړ چې ډیره جوړ شو ول دی باندې خو خدای راستي کا زماړو دومره مال خو زنه شمر. موسی علیه السلام ته وی چې زه پکې دي او خلق را جمع کو میټینګ یو چې تاسو څه خبر یې. موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې څه داسې کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته نټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص څو وسه الزام په لګاو ساعت په لګاو. نو یو خزای راوسته چې خزای راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډکواله خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی عليه السلام دا الزام ولګي. هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی عليه السلام بیان چې هغه ته ورله پکې کې ناستا چې موسی عليه السلام خپل عروج کې راغی نو دار اپاسي دا چې را پاسه د په دین یک چې زه په الزام ولګو اوس د الله دې شان ته ګور را پاسه د پسنیت او خلینه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اقام واوري اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس د اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده کړی و چې د په موسی علیه السلام دا الزام لګي. زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسېدم چې په الزام ولګو. مال قارون یو بکس د اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده کړی و چې د په موسی علیه السلام دا الزام لګي. زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسېدم چې په الزام ولګو پویم نشم او ایمان می فراو. موسی علیہ السلام ډېر لوی جلالی شاه ډېر خپش اسمان ته وکړ. الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږلو ورته وی چې د سمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې. موسی علیہ السلام سمکه ته وی چې یا ارض خذي ویلی سا بس سمکه تر دې گیټو لاندې را قوم ولار دی او تماشا کوي. قران کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ